زموږ ټلیفون کې پرابلم دی ټون کې نه راځي و بخیر ما تلیفون کول بس دغه نه راځي نو بس کله خپل راشي وراس خپل تلاش او خپل لاس دراب شي دا څه مسله ده نو تاسو ټلیفون دغه ته ټلیفون خرید هغه ته کړه قرآن یې زموږ ته کومه پروګرام راغی ته ټیک دی باکس کولی inside wiring wiring مګر inside wiring تاسو دغه نه پروګرام ته څه ډالر غواړي د میاشتې بیا هر وخت قانون به سمو کې ته جوړي نو به راکړل نه 21 نه راکړل ها لکه inside wiring نو یو وخت هر وخت خراب شي دا به سبب یو وایي هذا هو 30 minutes لپاره 130 ډالر او خراب ده د یوه دا مش منځ نه بلکې په کال 50 یا په ځای کې پرابلم د ټلیفون په داس خاص کار نه ده یا په ځای کې پرابلم او یا خپل په انډر بس لا بل څه دا نه دی د جوالوس او تلې په راځي خلاص یا غنه خراب د خپل ټلیفون د څه ریزه او لا څه دا خراب کیږي چې تر اساس یې د مدري لاینونه دي لاین په یو ده لکه درې ځای کې ټلیفون دا شپه یا کله یو ځای کې یو ټلیفون مو جام تخسو دي نو ورنه سره شاسوي دا هغه ټلیفون بخ او دا امام دا دی یو دغه سپیکر دا په ولې شاسوي هو لکه دې ترسو ارده چې ټلیفون تاسو لوده هغه دین خلاص کی او ورنه سجلات ارده چې ټلیفون نه ګوري په ها دا یو په وګوره دا نه ون باندې ون دا راځي واستسي استثناء شغيل يوم تاخذ صوت في جواب فرق في ذلك پینځه ځای دی په درو کې موږ لګوري ابا هغه په دې ډیسټین په یو کې دغه څه پرابلم راغلی نه چې کوم کې نه لګیدلې هغه هم پرابلمات شي یا هغه سمې راغلی نه چې هغه لګیدلې دي چې ما لاس د خسوري ټلیفون ډېر سنسټیو ښه نه یو کمره کې کوم کې نه لګیدلې هغه کې اوایل نه څه ګډوډ دي او بس نو هغه بس دوه ورنه شر شي ښه انا دا هغه کې ګورم مفيش آیت نمبر 109 سورہ مومنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه دا آیت نمبر 1 نے والے میں صحیح گشی علم تکن آیاتی اللہ تعالیٰ بدی جہنمیان توئی علم تکن آیاتی آیانو آیت نظما تطلا غلیکم جلستے شتاسو تا فکنتم بیاتو کذبون ویتاسو چدا غیب متقذیب کولو دا دروغ نسبت مورتکو ندی بسوئی قالو دوی بوئی ربنا و رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غلب کریو مونگانی بدبخت زمونگا مونگا خدای والیو تا خبری جم کولی خدای والیو بدبختی ربانی غالب شیوان وکننا قوما ضالین او مونگا یو قوم گمراہا ربنا و رب زمونگا خجنا منا و باس مونگا من حادث جانمنا فَإِنْ غُدْنَا كَمُنْغَ وَاپَسُ كُفْرْتَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ يَكِينًا مُنْبَ ظَالِمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بُوئِ اخْسَرُوا فِيهَا مُنْغَ دُس پیٹی شڑون مُنْغ وَزَوْ قُرِشَا چرشا وَلَا تُكَلِّمُونَ او خبر مکوئی ما سرا انہو کان فریق من عبادی خبر دادا چوئی وڈلد بندگان
زمانہ یقولون چاوی بداوی اروخ ربنا اور بدمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑے فاغفر لنا بخنو کے مونتا ورحمنا رحمو کے مونبالے وانت خیر الراحمین و تبیتر درحم کون کنے فاتخذتمون سخریا تاسونی ولیو دا کسان مسخرا دا کسانو پسی مسخرے کو رسی دا کیوں با ارو خداینا بخنا غفتا دا ایمان اقرار کو تاسو نوی کو رسی کون مسخرے مو کولے حتی انسو کم ذکرے او دمر مسخرے چہر کرے و تاسو نیاد زما تاسو بلکارونا سوائے دا مسخرو کولنا وَكُنْتُمْ مِنْهُ تَضْحَكُونَ اتاسو ویچ دوی پور خندل بمو انی جزیتوم اليوم یقیناً مادن بدور کرے دوی لنن رس بما صبرو فسبب دا صبر دوی انہم هم الفائزون چی یقیناً داخلق دوی کامیاب دی قال کم لبستم اللہ تعالیٰ بوئی کم لبستم فی الارض سمر وقت تیر کرو تاسوز مکہ کے عدد سنیلا پشمیر دکلنو قالو دوئی بوئی چی لبسنا یومن منگو وقت تیر کرو یورس او بعد یوم یا سیسد ورزی فاسأل العادین نسوالو کا تدشمیر کون کنا فرشتو سر بسئی حساب کتابی ای بسئی حساب کتاب لگو لی قال الا بستم اللہ تعالیٰ بوئے وقنوتے کرتا تو الا قلیلا مگر لگ پدی مانا جو آخرت دا وقت نہ ختمی دن کرے نو دے مقابلہ کتاب دنیا کے زرگارم دیر کریے خدا ذکر منٹ سے متیر کرے لو انکم کنتم تعلمون کاشتا سو کوئی دے افحسبتم انما خلقناکم عبسا آیا تاسو دا خیال کرو چی منگا تاسو پیدا کرے ہوئے عبسا بے فائدے وانلکم الینا لا ترجعون او تاسو دا خیال کرو چی تاسو منتنشی واپس کولے فتعال اللہ الملک الحق پس ورد اللہ تعالی آغا اللہ چی بادشاہ دے کینی بادشاہ دے لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دغا اللہ دے رب العرش الکریم چی دے مالک دا عرش معزز دے ومن یدعو مع اللہ الہ الاخر او سوچ آواز کے اللہ تعالیٰ تر معبود بلتا عبادت کر لا برحان لہو بیچ نشتر دلیل در پارا پدے بل خدای و شریک باندے فإنما خبر دادا حساب ہو چی حساب دو یعنی اکاؤنٹیبلٹی دو عند رب پنزد پروردگار دو انہو لا یفلح الکافرون یقینا خبر دادا چن کامیابی کافران وقل تو آیا رب اور رب زما اغفر بخنو کے ورحم رحم کے وانت خیر الراحمین و تبیتر درحم کون کنے نو خلاصہ سورہ مومنون ابتدا کی صفات دا مومنانو بیا پیدائش دا انسان او دا کائناتو بطور نعمت بیا قصد نوح علیہ السلام او د نور پیغمبرانو بطور عبرت بیا بیان د جہنم او دا خبره چې ته د صراط مستقیم طرف ته رابلې بیا دلائل د توحید او دا حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دعوت پلار کې د بدای جواب په بدای نه ورکړي چې کله دعوت لار کې نو د بدای جواب په بدای نه ورکړي ورته زموږ جماعت ورته دې که څوک په مسجد کې اوم دبای دی جواب نه ورکړي څنګه دوی وایي چې جواب نه ورکړي خبر دلار بند شو دا شو دلار باندې څنګه پتا بیا څوک مسجد ته نه پرې چې دوی جنگ کوي یا دا کله څوک به خبره نه کوي دوی جواب نه ورکړي ځکه دعوت د لارې د خلاف
او په آخر د صورت کې دا بیان چې دا ستاسو پیدا کول یا پیدا کېدل دا څه بے فائدې نه دي د صحیح حکمت پیش نظر